ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت په رڼا کې سوال او د هغې جواب کې یو ډیر ښایسته سوال چا کړی دی. نن سبا په معاشره کې داسې صورتونه بعضې وخت کې ښکاري. سوال یې دا کړی دی چې آیا کم عمر والا انسان دوستی ملګرتیا تعلق دا زیات عمر والا انسان سره ساتلی شي که نشي ساتلی؟ مثال کې یو دوست دا د 1400 کلوي، بل دوست دا ملګری 40 کلوي یا 500 کلوي، یعنی هغه نه په عمر کې زیات دي. نو آیا کشر سړی دوستانه او تعلق مشر انسان سره ساتلی شي که نشي ساتلی؟ چې ووایي چې دا زما دوست دی، یا زور سره تعلق ساتم، یا زور سره کینم، یا زور سره تګ را تګ کوم. آیا شرعي توګه باندې دا جایز ده که نه خپل هم عمر سره به انسان تعلق او دوستانه ساتي؟ ګورئ کتونکو، د شریعت په رڼا کې یو انسان بل انسان سره محبت کړل الله د رضا دپاره په روغ او په صحیح نیت باندې، په روغ په صحیح نظر او په سوچ باندې، دا خو یو ډیر ښه عمل دی. هغه کوړوکی مشر سره تعلق ساتي په دې نیت باندې چې دا مسلمان دی، یو روغ تعلق ساتي او یو د الله د رضا دپاره ساتي، هغه کې څه کوالټي هغې د وجې نه ورسره محبت ساتي. او مثال کې د تعلق چې کوم هغه سره دی د الله د رضا دپاره دی، هغه تعلق دغه ماشوم سره دی محض د الله د رضا دپاره دی. الله چې کوم دی انسان دی ووایي یا الله دا د الله یو انسان دی او د الله یو بنده دی، په دې وجه تعلق ورسره ساتم، یا څه کوالټي ده یا نیک دی یا صالح دی. نو که غټي کوړو کوي چې تعلق د الله د رضا دپاره او څه داسې ممنوع سیز یا څه ګناه داسې څه خبره وغیره پکې نه وي، نو بیا خو کوړوکه انسان تعلق وساتي، غټ انسان سره په دې کې څه خبره نشته. تعلق خو ممدوح دی، بهتر دی چې یو مسلمان یې بل سره وساتي. خو ها بعضې وخت کې داسې په بعضې وخت کې چې یو وړوکی انسان تعلق ساتي لوی انسان سره، زیات عمر والا سره، او د زیات عمر والا سره په تعلق ساتنه کې د ماشوم ته څه داسې خطرې یا اخلاق ورسره خرابېږي، یا د هغه نه یو ګناه کېږي، یا یو غیر شرعي کار ترې نه کېږي، یا دغه غټ انسان صحبت دغه ماشوم دپاره مضري نقصاندهي دله نقصان ورکوي. نو په دې بنیاد باندې بیا پکار ده چې کم عمر والا انسان دا د غټ عمر والا سره تعلق ونه ساتي، هغه سره صحبت مونه کا، هغه سره تعلق مونه ساتي، هغه سره سفر مونه کا، هغه سره داسې دوستانه مونه کا چې اکثر د هغه سره کینی پاسي. نو پکار د چې دی بیا تر ځان وساتي. او که د غټ انسان د زیات عمر والا انسان تعلق او صحبت او دوستانه د لپاره مضر نه څه ګناه کوونکی یې نه جوړوي، څه بل داسې غیر شرعي خبره پکې نه، نو داسې هېڅ کوبحه پکې نشته. خو بیا هم نن سبا تجربې نه دا ثابت ته چې پکار ده چې واړه خلک یعنی کم عمر والا خلک کم عمر والا سره تعلق وساتي، د زیات عمر والا خلک پکار ده چې زیات عمر والا سره تعلق وساتي. عام طور باندې تجربې نه دا ثابت چې اکثر ماشوم انسان چې غټ عمر والا سره تعلق وساتي نو کله کله بعضې وخت کې جزئي طور باندې داسې نقصان هغه ته ملاوږي. نو پکار ده چې خپل هم عمر سره انسان مخکې لاړ شي، زندگی تیره کا، نور که الله د رضا دپاره تعلق شرعاً په هغې کې هېڅ قبحه نشته دی.